ورحل وذكوان وبير معونة وحديث عاضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب أصحابه. قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر إنها بعد أحد. علماء کرام مخی چکم حدیث مبارک را روان دے حدیث کو انتہائی تفصیلی دے کیم سے دے لست یہ اولس لست فاهم خیر حدیثنا دے وقت اللہ اس گورا علماء کرام و صلحائے امت دازے لگ مشکل دے. غزوة ذات الرجیع رجیع غشانو د خرشنو زیتا ہوئی بظاہر د انسان په دې ذهن کې دا خبر راځي چې باب غزوة الرجیع دا باب د په بیان د هغه جهاد غزوة الرجیع هغه جهاد د غشانو د خرشنو حالانکه دا معنی صحیح نه ده. دا کم مقام کی چې دا زید دا جنگ شویو داغی دا اغی مقام نم رجیع دے دا حزیل پا علاقہ کی من بلاد حزیل دائی پا علاقہ کی یو زیدی چې داغی زید نم رجیع دے او دا غزوه التشوا په میاشت د سفر کې په څلورم کال د هجرت کې. باب غزوه الرجیع باب دې په بیان دا سفر د پیغمبر لپاره جهاد مقام درجیتا وحديث عضل والقارة دارستو حدیث عاضلین چی رازی او حدیث القاره چی رازی بظاہر وهم دادی چی دی تعلق چکم دی بیر مونه سره دی حالانکه دی تعلق بیر مونه سره بالکل نه دی. بیر مونی سره دریل او د زکوان تعلق دی. دا حدیث عاضلین والقاره چی دی دی تعلق غزوة الرجیع سره دی. وحدیث عاضلین اب دې باب کې ذکر دواقع دا عاضل دے عاضل دام د زینم دے او قبیله دا لسنا قبیله الهون قبیله دا والقارا او دارګي واقعا یا حدیث قاری او تام دیو قبیله نوم دے دا قبیله دا الهون هون په نامه یو قبیله وا داغی قبیلی هون لاندې دو حصے وی یو حصے تبع عضل وی قبیلۃ عضل من هون وقبیلۃ القارة من هون او د دې دواړو تعلق دی حدیث عضل او حدیث القارة د دې دواړو تعلق غزوة الرجیع سره دی. ستا پاشي کې دي چې قصة العضل والقارة كانتا فی غزوة الرجیع دا دوار په غزوة الرجیع کې د دې وجنه چې دا غزوة الرجیع چې وا دا په صدرم کال د هجرت شوی دا او دا بیر مونه چې وا دا په دریم کال باندې هجرت شوی دا نو په دې کې فرق دی. وریلم وزکوان او په دې باب کې ذکر د قبیله درعل دی او دارنګه په دې کې ذکر د قبیله زکوان دی وبیر معونتا او قصه د بیر معونه اوس ګوره داریلو زکوان د دې تعلق بیر معونه سره بیر معونه د یو ځای نوم دی بعضی کې داریلو زکوان پاتې کېدل او دی پیغمبر علی السلام سره دا دوکه وکړه چې ته موږ لا زموږ په علاقه کې خلک ایمان طرف ته مایل شوي دي اسلام طرف ته مایل شوي دي او اسلام راوړون کی دي وکته مهربانیو کی او خپل سو علما سو طلبا
منگ لرا کی زم علاقہ کی دوی دعوت د قرآن و سنت کو چلے دعوت د توحید و سنت کو چلے نو خلق با اسلام قبول کی ذکر د خلق و اسلام طرف تا میلان پیدا شوه دی نبی علیہ السلام پاگی اعتماد کر پیغمبر علیہ السلام ورسر اویا صحابه لے گل دیر مونی او زید چال تور سیدر دا دریلو زکوان قبیله چوا دی مخامخ رال او دی صحابه سره په جنگ پس وقت مخی روایت راځي دای صحابه ورته ظالمانو ما خو پیغمبر علیہ السلام د دعوت په ارادي لګلو ما خو جنگ نه دی راغلی تاسو موږ سره جنگ کوي دی بار حالو وشتل یو یا دو یا درې روایت دي صحابه کرام پاتې شو ایت نو تختی در ځان بچ کړ ورغی چې راکړه الله مخبرنا نبی کا الله خپل پیغمبر زم د حال خبر کا کله چې پیغمبر علی السلام ته پته ولګی دا چې لیانو زکوانیانو زما اویا صحابه شهیدان کړی دي نو قنط علیم شهرا دا رنبه قنوت نازله ده چې نبی علیہ السلام دی باندې په مانزه کې خیری شروع کړي اللهم عليك برعل وزكوانا اللهم عليك برعل وزكوانا الله داريل وزكوان تباکی تکدی ما سر دوکو کړو زما صحابه شهیدان برعل وزكوان يتعلق ببير معونا وحديث عزل والقارا يتعلق بغزوه الرجيع او الرجيع اسم بلد من بلاد حذيل دارنگی وہ عاصم ابن ثابت واقع عاصم ابن ثابت سے ورور عاصم ابن ثابت واقع من مخ کی ویل دا خودی کہ امام بخاری ذکر کی چې بعض روایتو کې راځي چې ته هم دا بیر مونه مرګورو حالانکه دا خو غلس کسانو جاسوسان نبی علیہ السلام لګلو ملکی حالات معلومولو لپاره مکه چې کفار ته پته ولګی چې پیغمبر علیہ السلام لس طالبان راغلي دیو خدا مانو کله طالبان راغلي ناری ور په سل تیرانداز ولېګل چې دوی لوځي پای کې صحابه کرام چې د عاصم امیرو د دې په امارت کې دوی یو ډیره تراو پاتل پتا دغه یو سر تا د کفارو ورته وی چې کوشه تاسو پر امن دي خو دوی بهر حاضر عاصم سے وی زه خود کافر په لاس کلاس نه ورکوم اخر هغه شهید کړ وہ صحابہ کرام خپل شهیدان او حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ دار یو بل صحابی عبد الله بن طارق صحابی دی په دوکشلو دوی دغه په خبرو دوکشلو چې دوی منتصنوي نه دی راکوش چې کته راکوش نو دی خلقو د دریو صحابو نه غشوات واضح چې کوم لیندوی په کوم موضوع تړل شي هغه لیندي هغه شي چې دغه نه غمزي اوس پردل او قایص صحابه لا سنو تړل عبد الله ابن طارق وی چې هاذا اول غدر مکه حدیث تیر شوی دی دی بیا وی زه بالکل نظم اخر دوی راخ ک خدای الله نه دې شهید کړ دو صحابه پاتې شول دې صحابه بدر کې لوی مشرکان مردار کړو ان دوی چې د پیسو په دولت باندې عالم مکی باندې هغه خرڅ کړ عالم مکه باندې آی خرڅ کړ او بیا غي د خپل د مقتولین مردار کړ شو مقتولینو په مقابله کې حضرت حبیب ابر صحابی شهیدان آیت اشاره ده وقال ابن سعد حدثنا ابن عمر ان بعد احد او شکر مولانا ابن اسحاق وی دا مغازی امام دی چې دا واقع د غزوه الرجی چې وا دا د احد نه وروسته وا نو د اسلام په دریم کال کې وکړه نو غزوه الرجی په څلورم کال کې شو دا مختصرات دي څه وایي بس ګوره دا حدیث مخکې ویلې شوی دی بخاری طریقه خدا چې دلته سره قاری سیبوي او زوی واور معظم مخکې لکه دی کې او مخکې کوم الفاظ تیر شوی دي پای کې فرق نشته دی دا بخاری اصل طریقه دا ده وزه خیر دی باسن نبی صلی الله علیه وسلم سریه عین
یا سریه عینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لګلې وا یو دلا د صحابه کرامو عینا د جاسوسانو دي شو په زمانه کې تجسس یعنی احوال معلومول د کافرانو او دا عینن چې کوم دنو دا بدل د رچانه د سریه نه دا له صحابه کرام چې نبی اسلام لګلو نو د حالات معلومولو لپاره چې لګلار شه د کفارو حالات وګورئ چې اسلام په باره کې دوی څه صورت حال دي ٹھیک شو کنه وامر علیم عاصم ابن ثابت او په دې دلیل لسو باندې نبی اسلام عاصم رضی الله تعالی عنہ امیر مقرر کړو او دا عاصم څوک دی هو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب دی نیکه د عاصم دی هغه عاصم چې د عمر سره زوی دی د عمر رضی الله تعالی یو زوی عبد الله ابن عمر دی نو بل زوی عاصم دی او دغه عاصم د هغه عاصم نیکه دی سوال دا دی لکه د عمر د زوی نیکه عاصم څنګه شو دا د مور طرف عاصم بن ثابت خور چې وا د عمر سے بیبي وا نو چې د عمر سے دغه لور چې وا د عمر سے بیبي وا د عمر زوی چې دینه پیدا شونه می عاصم ورکه خدا دا عاصم اول چې کوم دا دغه دي څه کار فانطلقوا دوی روان شول حتی اذا كان بين عثمان او مکه کله چې دوی په مقام د عثمان او د مکه ورسېدل دا عثمان او مکه چې دا عثمان دا ځای چې دی دا د مکینه تقریبا 6 کیلومتر یا 6 میله فاصله کې لري دی ذکروا لحي من حذیل یا څه ذکروا لحي من حذیل دا صحابه کرام د عاصم رضی الله تعالی عنہ زیر امارت کې چو دوی خوروانو بلار کې یو قبیله وا د حذیلیانو اوس موږ درته وی غزوه الرجی او رجی چې کوم دی اسم بلد من بلاد حذیل دلته قبیله د حذیل پاتې کېده دی حذیلیانو ته چاوي چې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم لس طالبان چې کوم دی اپ دې لارې باندې روان دي امنګ او قتل یقال لهم بنو لحیان دا قبیله د حذیل چې وا دیتا بنو لحیان وی فتبعوهم بقریب من 100 رام دوی ورپسې کړل د دې لسو صحابه کرامو تقریبا 100 رامیان درامیان تو درمی نه ده اورمی رامی معنی وشتون کې تیر اندازه خو خیر کې دې ځکه بل مانو کې څه ګناه نشته فقط سواتارهم دوی تلاش کول دغې د خپو نخې حتا اتو منزلن تر دې چرال دوی یو زیت د زیونونه دا منزلن نکره ده مکه دا روایت شوی د ما د دوی چې عادت بخاری خدغه دی چې دا حدیث واور مصرف او د قاری په قرت اکتفا وکړي دوی روانو مکه چرال یو زیو په زیونو کې یو زیو مجهول دی په دغه ځای کې د الله صحابه کرام چې ته دوی دمه کړو پړاو چې ورته وای او دوی څخه کجوري به دغه ځای خو بس خوراک کجوره وا دوی دا کجوري اغستی و دلته کجوري خوړی دا کجوري هغه اډو کې چې هغه دلته پاتې شو دا بنو لحیان قبیله چوکتل چلکه دا اډو کې خود یسرب دي مکی دي دغه د اجوی اډو کې اجو ته پیژنه کنه کجوره دا او دغه دا اډو کې چې کوم دي لند دی او غټ دی طول پکې کم دی غټوال پکې زیات دی دوی چوکتل دوی ورته وی چلکه هاذا من ثمرل یسرب دا دی یسرب کجوره دا معنا هغه مدینی والا خلقو دق شی خړل دي او په دغه لارې او چې مخکې لار دغه خلص کسانو دي سلو واغه خو جاسوسین پر حالات معلومول دي پارتلو او دا چې سل چو رامیانو حتی تو منزلا نزلوه دوی حتی کشور فوجدو فی نوا تمرن تزودو من المدینه کوم مندل دوی په دې ځکه اډو کې د کجورو چې دوی ځان سره اور د مدینې نه
فقالوا ذي خپل منځ کې وی هاذا تمر یثرب دا یثرب کجوره ده معنا دا چې دا کجوره چې چا خورلې دا دغه یثربیان دي فتبعوا آثارهم دوی روان شو د دې صحابه په قدمونو باندې حتا لحقوهم ترجو رسول فلما انتهى عاصم واصحابه اكجوره العاصم ودي مرغروتا لجؤوا الى فدفد لجؤوا دوی پناه حاصل کړه الى فدفد یو فدفدا فدفدا اډیره ته وي د زمکه نو چاته لکه غر ډیره دوی هغه ډیره ته غر ته خطر وجال قوم رايدا قوم د بنو لحيان فاحاتوا بهم دوی نه چاپیر شو د ډیره نه چاپیر شو فقالوا نذي مشرکین وی لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا تاسو له موږ درکو وعده لوز عهد و میثاق چې الفاظ مترادف معنی یو ده اصل چې آزان له عهد فقط عهد ته وي میثاق هغه عهد مؤکد بالایمان ته وي میثاق عهد مؤکد بالایمان هغه وعده چې په قسم مضبوطه کړی وي او عهد چې کوم د نفس لوز ته وي ان نزلتم الینا تاسو دا وعده ده کې تاسو کوشوي الله نفطر منکم رجلا چې تاسو یو کس نه وي فقال عاصم سیبوي اما انا زچم فلا انزل فی ذمه کافر نکوزیګم په د کافر کې زه خو د کافر وعده نه کوم عاد نه منظور او کافر په لاس کې د لاس نه ورکو بس او دغه وخت کې حضرت عاصم وی اللهم اغفر لنا رسولك اے الله زموږ دې حال خپل پیغمبر خبر کا فقاتلوهم دی بنو لحیان کفارو جنگ شروع کړي لسو صحابه سره فرموهم دی وشتل په غشو حتا قتلوا عاصما فی 7 نفر بالنبل تدې چې دی اوجه عاصم سره د او افرادنا فلندو سره فی 7 ما 7 څه کنه او کسانو کې اے ما 7 سره دونا یا عاصم فی 7 من المقتولین اچکم کل وہ صحابه شهیدان شو آئے کہ عاصم صحابی لیکن کل خلصو کرا نو درې پاتې شو او وہ شهیدان شو وبقیا حبیب وزید ابن دثینه ورجل آخر حتی حبیب پاتې شو زید پاتې شو زید ابن دثینه پاتې شو ورجل آخر پاتې شو او یو دیم صحابی دریم کم یو انو ما تاسو مخکې عبد الله بن طارق رضی الله تعالی عنہ هغه دلته پاتې شو فاتهم العهد والميثاق دي خلق ولا عهد ميثاق ورکا فلما اتهم العهد والميثاق نظر الیه دی ورته تاسو سنوي کوشه بس دوی کوشله فلما استمكنوا منهم هرکه دوی قدرت حاصل کړي په نیولو باندې حل او تارقسیهم تو پرای نستل اغلین مزي دا غشو د دې صحابه وګڼه غشي نو دوی نه غشي پرانستل او ایترو تر دا یو معنا ما د کومه کې کړو او بعض علماء چې د مشرکین د خپل غشونه هغه مزي پرانستل او صحابه کرام الله سبحانه وتعالى فربطوهم بها فقال رجل الثالث عبد الله بن طارق وی الذي معهما چې د حبیب او زید ابن دثینه سره هاذا القدر دا خو اولنې خیانت دي ظالمانو چې موږ تاسو سنو ویو دا ور خیانت وکړه فابا ان يصحابهم عبد الله بن طارق انکار وکړ دوی سره مرګري شي فجرروه دوی راه ک په دې ځمکا والجوه او مجبور ک داسم علا بدی خبر ان يصحابهم چې دوی سره مرګري شي فلم يفعل دې چې برګتیا نکم فقتلوه نو دی عبد الله بن طارق هم شهید کړ وان تلقوا بحبيب وزيد دا دو صحابه پرې خو او دا دو صحابه دې لپاره نو پرې خو دې چې دوی سره احسان همدردی کولا بلکې دا هغه صحابه حبيب یو مشرک حارث نوم مشرک و آی په بدر کې مردار کړ
زید ابن دسنه چې دیم یو لوی لیډر د کفر په بدر کې مردار کړ. دی بنو لحیان وی چې دا مکی والو باندې به خرج کو منګ به پیسې واخلو هغه به مړ کمنګ مړکو نو صرف مرګ دی پای به خرج کو منګ به فزان مالدار کو اور هغه به خپل بدلی واخلي. حتی باوهما بمکه خرج په مکه کې فاشترا حبیب بن الحارث ابن عامر ابن نوفل واغست حبیب رضی اللہ عنہ بن الحارث ابن عامر ابن نوفل وکان حبیب هو قتل حارث یوم بدر دا حارث په بدر کې وجلو ومکه سندم اسیرا حبیب دې څخه پات قیدی ای وجداوا چې دې چې کله رسول شو څوک دا ذل حج میاشوا څوک د محرم میاشوا دا میاشت وانه دا د حرمت میاشت و نو دی په دې میاشت د محترم کې دوی دا حبیب نه وجه دوی چې دا محترم میاشت ختم شي نو بیا به وشو. حتی اذا اجمعوا قتلوا هر کله چې دوی عزم اراده وکړه وجلو د حبیب استعار موسی من بعض بنات الحارث نو دی حبیب رضی الله تعالی عنہ د حارث دی لونو کې یو زنانې نه موسی استره وغوښته چاغي سره خپل زیر ناف او ابت وغیرہ یعنی سنت والی لنډه خبره را لیستحد بها چې استحداد کی او استحداد ویل کیږي ستا استعمال الحديد وشګنا زیر ناف تا ال انا فعارتون دي خذ ولا چرچرا ورکړه قالت خذوي فغفلت عن سبيل دا کافر خذوي زه خپل معشوم نه به خبره شوم عن سبيلي فدرج اليه چې قتل من زمازوي رسیدل د حبیب څخه حتا اتاو راغلو ووزولا فخذه حبیب دالکینو له خپل پتون فلما رایتو چې ما وکته فزیتو فزاتن غبراو شم په سخت غبراټ سره عرف ذاک مني چې حبیب دا غبراټ زما او پیجندا او فی یده الموسی پلاس کی تور دغه چړه دا فقال دې حبیب اتخشینا ان اقتل تیری چې استاد وزوجنم ما كنت لافعل ذلك ان شاء الله نیم ز د کافر بچی وجون کې چې د الله ته مزوی دا نه ست تعلیقا نه کو تبریکان دی دا تبرک دی معنا الله په حکم باندې زه د کافر بچی نه وجنم او روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام چې موږ د داسې نبی امتیان یو چې ویلو چې خدای او ماشومان ته بس نه وایي ورنه دا خو د کافر بچی دی او دې د پته دغه ورته ویلي چې موږ تاروس وجنو تنیم ته به حرم نه به بار راو باسي علالي به وجني به راي ته پته دوس وجل کیږي فراج دیم په ګولا سزا مرګ دي کړه لیکن ما کوم دا کار نه کوم اوس ګورا د حارث نور کافر وای وکانه تقول ودا چويبا ماريتو اسيرا قد خير من حبيب ما اوس پوری قیدی د حبيب نه خنه لکتل باوجود د کفار بدغه خسړی نیول قیدیان کول به پیسې او پیاغسته پر قیدیان خو من کړ ډیر راغلي دي خدا حبيب په شان قیدی موږ نه لکتل څنګه لقد ريتو یاکل من قطف عنب مال دلو چې دی خړل کول د ګوچې د انګورونه وما بمکه یومئذ ثمرتم حالانکه نو په دغه زمانہ کې په مکه میوه یورز من قتل د حبیب رضی الله تعالی په لاس کې چې دی انګور ګوچه نیولې دا میوه خوري حالانکه په دغه مکی کې موسم یې میوه چرته وي وانه لموسق فی الحديد حال دا چې دی په تړل شوی دی په اوسپونو کې الکو بازار تم نشیتلې لاسونو باندې اخپوته بیړې دي او کجوري موږ دغه عنب انګور موږ راوړې نه دي او دې څنګه ناسیو عنب خوري وما كان الا رزق رزقه الله دا خذ پخپلوي نو دا مگر یو رزق چې الله ول ورکړو وځي خود الله منه کنه فخرجوا بي من الحرم دوی او تل دوی په دې حبیب د حرم شریف نه ليقتلوا چمړي کی
فقال حبیب دعونی اصلی رکعتين 2 رکعات مجتمع راکه ثم انصرف اليهم مزنه فارش فقال لولا ان تروا کہ چرنوي خيرا ددي چې ګمان وکړ تاسو انما بي جزع من الموت چې په ما باندې غبرات ته مرګ دی لزتو ما به دا 2 رکعاتونه نور سوا کړو ما به سلور کړو خدا 2 رکعات باندې سلام زکه واړو چې تاسو زړه کې دارانه شي چې حبیب د مرګ یریږي ها راوی فکانا اول من سن رکعتين داو به ورم به اغزوانو چې چا راج کړو مسنون ګرځوري یعنی طریقه ګرځول وا د 2 رکعاتن دل قتل هوا یعنی مخه هو چا سو وجو وجه اول سړی په دنیا کې چې قتل نمک کې 2 رکعات مذکرہ هو به سه هغه نه بعد چې مسلمانان بچا شهیدان کول غریب هم بیچاره کې 2 رکعات مولت راک چې الله سره خومګه تعلق قائم کوم ثم قال اللهم احصهم عددا الله اكبر بعد دعاء اللهم احصهم لازم الله وانه دوی لرا یو شمارلو سرا عثمان داد الله تبا کی دوی عددن یو فرد فاتنه کی ثم قال بیا ما ان بالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي هذا ما تاسویل دي حتى حبيب ما ان ابالي زچره پروانه کوم حين اقتل مسلمان چې شهید کړه شو مسلمان اسلام په حالت کې مرګ راغې پروا مې نشته مر خوشته شته کړه خو چې اسلام باندې راشه الله دې موږ په اسلام مرګ راکړي على اي شق كان لله مصرعي په هر یو اړخ چې وی الله دې پاره ورزیدل زما چې په خيو غوځنه په ګسو غوځنه په مخي غوځنه په شای غوځنه ارڅ چې راسو کی او چې اسلام باندې مر نصیب شنو پروا مې نشته وذالک فی ذات الاله او دا وجل زمون چې دی دا لپاره رضا د الله دی دا هم دې سره دښمنی نه را په بدر کې کمان دي پلار حارث وجره دی خو د الله رضا دی پاره وجره زما دښمنی دوی سره خو د رب رضا دی پاره وا طرف ثواب دی پاره وای یشا کې الله غواړي یبارک نو برکت بواچی علی او صالح شلوین باغ جوړونو د بدن ممزعی رزه رزه کړی شوی دا اوصال توصل جمع ده او شګنه موري چې په مان دي جوړ ده اشل و په مان دي جسد راځي ممزع ټوکړه ټوکړه کړی شوی ثم قام له عقبه ابن الحارث عقبه پاسید فقتلوا ملکا وباسط قریش العاصم بس اوس ګورم مې کې قصه پاتې شو هغه عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ شو هغه په ډېر دی وځه کنه هغه لال ته مشرکین مکه وی چر دی عاصم بن ثابت خو یو لوی سردار زمو وجلو لار شه راولې د دې دا سر خوراوړې کنه درته څنګه پہچان کو چې واقعي داغه سره نه الګ سر بیزتی بو د دې چې لاړ الله تبارک وتعالى چې د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سر حفاظت لپاره الله دمبر مچې راولې غړي غټي مچې ني ډنډار چې ورته تاسو وایي دا ډنډاري مچې الله ولېږي او سیلاب راولېږي ورغی دا پورا ډېرې باندې احاطه وکړه د کافرو طاقت پیدا نشه چال تلار شي ته کرامت بعد الموت وي یعنی احترام او عزت خدا دې الله په اختیار کړي وبعثت قريش الى عاصم ليؤتوا بشيء من جسدي چراوړي دوی سيسا د جسم دا عاصمنا يعرفون چې دوی پیژني وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم عاصم د مشرکین مکه یو لوی لیډر وجلا فبعث الله عليه مثل الذله من الدبر الله راولي ګل د عاصم ثابت فاطفه پشان د وریزو
ډنډارې مچای ډېرې زیاتې فهمته من رسولهم الله حفاظت کو د عاصم بن ثابت د دې خلق لګل شو رسول الله نه الچان اله لګل شي بدمعشان فلم يقدروا من على شيء دوی طاقت انمم د عاصم ابن ثابت د بدن پر اورو سره آسان د مخ کې ده جابر سے وی یقول الذي قتله حبیب عمر وی چې موږ اوریدو جابر سے ابن اغي وی الذي اغه بدبخت قتل حبیبا چې چا حضرت حبیب وجلو و ابو سروعه یا اغه ابو سروعه یا سروعه اغه ابو سروعه اوس موږ مخ کې چې هغه حبیب ابن حارث عادت د ابو سروعه دی ودا ابو سروعه کنیت ته نوم عقبه ده نوم سره عقبه ده او دغه ابو د عقبه کنیت چې کوم ابو سروعه تی شو کنه اشکال ختم ده مخکې ده اوس ګوره مولانا صاحب تاسو ویلو کنده بیر مونا غ واقعیا کنه آیت اشاره ده معمر و حدثنا عبد الوارث قال عبد العزيز انس باس النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجه نبی علیہ السلام اویا صحابه کرام د انصار هغه لګرو لپاره د حاجت د دعوت ته حاجت لپاره یو کار چې کار سو دعوت ته توحید او سنت دعوت ته قران او حدیث ځکه دا قوم راغلو او نبی علیہ السلام ته زموږ دا قوم چې دی دا دین اسلام طرف ته مایل دی تخپل طلباء راولېګه چې دوی توازن نصیحت وکړي یقال لهم القراء چایته قراوی فعزلهم حیان مقام شدویتا دو قبیلی من بنی سلیم د سلیمنا ریلم و زکوان او د قصه یاد شو وریلم و زکوان تفصیل شو باب غزوه الرجیع بیا پسې نور سو بیا وریلم و زکوان او بیر مونا د ریلم و زکوان بیر مونا سره تعلق عند بئر فخاک د کوي یقال لها بئر مونا چې دیتا بئر مونوي تکا مخکوز بیان شو فقال القوم خوشوی نو فقال القوم نو اوی دی صحابو دا قوم دلته مراد د صحابه دي دا ریل زکوان والراله د صحابو شهید کولو لپاره ای والله ما یاکم اردنا نه ما یاکم اردنا یعنی منګه خو تاسو دا اراده نو وکړي من خو د تاسو جنگ اراده نو وکړي نو جنگ ولې کوي انما نحن مجتازون بشک منګه سفر کوونکو فی حاجت للنبي صلی الله علیه وسلم یو کار د پیغمبر علیہ السلام من اویا کسان جنگ لنی راغلی من خو مخ یو قبیله وختیو قال تزود نبی علیہ السلام سکار دی فقتلوهم دی بنو لحیان دی بنو سلیم قبیلی چیو دوی دا صحابه اویا شهیدان کړ فدان نبی صلی الله علیه وسلم شهر پیغمبر اسلام په یو میاش خیری کوله فی صلاه الغدات پس مزد صبا وذالک بدء القنوت او دا ابتداء د قنوت کم قنوت نازله یو قنوت وتر دی یو قنوت نازله دی معنی او قنوت نازله من قنوت حادثه دا قنوت حادثی ابتدا په وخت د قتل دا اویاو قراوا چې کله بیر مونو والو شیطان کړو وما كنا نقنط ما یاد کا او نو مونږ چې دین مخکې من قنوت نازله وي دا باندې چې مونږ قنوت نه وي یو قنوت وتر دی قنوت وتر خو به وي او قنوت نازله ابتدا دلته نشوا قال عبد العزيز وسأل رجل انسا عن القنوت یو سره راغ انس ابن تپوس کا چې دا قنوت کله دی اباد رکوع او عند فراغ من القراءه رکوع نرستو دی یا پستا فارغ دو د قرات نه دی انس لا بل عند فراغ من القراءه دا قنوت په وخت د فراغت د قرائت نه توجه کوه یو نقطه یاد کړه چې حدیث در باندې اون غمیږي
انس سے نے چاہتا پوسو کہ جی دا قنوت کم دے دا رکوع نرستو دے او کہ دا قراءت نرستو دے ور یو قنوت وتر دے دا قراءت نرستو دے تو چلا کہ دعا قنوت کی وای تو سورۃ اخلاص کې به الله اکبر الله منا نستعين کوي یو قنوت نازله د قنوت حادثه ده ناغه د رکوع نه بعد هغه پیغمبر علیہ السلام د سار موږ کې چې رکوع دیم رکعت کې بچ رکوع الله چې رکوع نه فارغ شل بیا ولا دعا خیره به کوله او هغه قنوت نازله چې و دغه ابتدا چې شو په شهادت تا اویا صحابه و اصحاب صفه لیکن هغه قنوت چې بخاری کې اوس راځي شهرن ثم ترکو هغه نبی علیہ السلام یو میاش ویلو بیا پرېخه ایو جدا چې د قنوت نازلی تعلق نازلی سره ده نازلی معنی حادثه چې سو پوری حادثه شته نو قنوت ویل شي چې حادثه ختم شي قنوت ختم دلته انس الله بل ان د فراغ من القراءه دا قنوت په وخت د فراغت د قراءت نو نتیجه کې به تقیده ولګي چې روس حدیث کرای چې دا خو بعد رکوع او دلته راځي پس د فراغت د قراءت نو راوی یو دی او یو دغه راوی یو شاګرد ته محل فراغت قرات خي او بل ته محل بعد رکوع وي نو دغه جواب ځکه چې یو قنوت نازله دی چې مقام بعد رکوع دی یو قنوت الوتر دی چې بعد الفراغ من القرات دی دې ځکه بدا کېدو لګي لا بل عند الفراغ من القرات المراد قنوت الوتر ان شاء الله اشکال ختم دي مخکې وګوره قنات رسول الله صلی الله علیه وسلم شعر نبی علیہ السلام دعا قنوت یعنی دعا خیری کوله شعرن یومیاش بعد رکوع پس رکوعنا امراد نزل تولیکا المراد قنوت نازله بس یدو علی احیا من العرب خیری کول په یو ډلې د عربو باندې نو دین امراد قنوتی نازله شو او مخکې امراد قنوتی وتر شو چلو ان ریلا و زکوان و اوصیا بشک قبیله دریل زکوان و اوصی چوا و بنو لحیان استمدوا رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد وخت دوی د پیغمبر اسلام نا علا عدوین خپل دشمن او هغه قصه ده خاطه توجه کوا بعض روایتو کې راځي مولانا صاحبہ بعض روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام بذات خود دا اصحاب صفه اویا لګلو سترا استمد علی عدوی د بیر مونو والو چالاکی وکړه او پیغمبر علیہ السلام نے امداد وخت په خپل قوم باندې دشمن باندې خدا امداد د جنگ نو غره دا امداد لپاره د بیان د دینو ځکه چې جنگ وې نو هر یو سره به کم سے کم کلاشن دغه زمانه وکړه دغه زمانه کلاشن سو تورا غشي لندي بچای نيزي دې خدای ستلو د تبلیغ په نیت باندې وازونه ست لپاره تلو نو استمدو معنی یاد شو علی عدوهم فامدهم بسبین من الانصار نو امداد ورک دویتا په اویاو د انصار سره كنا نسميهم القراء في زمانهم من باغی ته قراوی دای په زمانه کې لکه قاریان علماء كانوا یفت الله توجه كانوا يحتطبون بالنهار ودوی دا غرنبا لرګي کول درځي ويصلون بالليل او نفلنا به کول د شپې الکا درځي بدوی يحتطبون معنی اتيان بالحطب کو لرګي به راول خپل مالته پاره او مزونه به کول د شپې حتا كانوا ببئر معونه تر دې چې بئر معونه ترال قتلوهم دی بئر معونه والو دا اویا شهیدان کړ وغدروا بهم او دوکه ورسره وکړه وبلغ النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ته دا خبر چور رسیدا وقنت شارن حضرت
خیری شروع کړې په دوی باندې یو میاش پورې یدعو فی الصبح بد دعا به وقتا په مزد سبا علی احیا من احیاء العرب هغه قبیلو د عربو اسوق دی علی ریلن وزکوانا وغصیتا وبنو لحیانا قال نسوی فقرأنا فیهم قرآنا نلستمن په حق دوی کې قرآن معنا دا و د قرآن عظیم یو حصہ وا آی وخت دا نازل شوی وا او بیا دا نسخ لفظی او مانوي دواړه وشو هغه سو هغه قرآن سو ثم ان ذلك رفع بیا منسوخ شو بلغوا عنا قومنا عنا قد لقينا ربنا فرضي عنا واغوانا دا قرآن دا د قرآن یو حصہ وها او دې توي ک نسخ لفظي او مانوي دواړه آی وخت صاحب بیر مؤونه چره آی شهیدان شو آی په دعا وختي هغه دعا الله خپل محبوب ته په وحي کې راولې غلا دا باقاعده د قرآن عظیم یو حصہ وا بلغوا عنا قومنا اور سوای دمنا زمون قوم ته شهادت نه بعد ویلو کنه شهیدان چې شو او د دې روحونه جنت ته لاړل نو الته چې دوی خوشاله شو دلته په لوګه تندې وی لرګي راړل دا شاګان ملاګان پټونه وتلو او دمره ګرمي او لوټ شېډو چې کپڑے ټول لمدي شي تا خیال ورته الته چې راحتونه ولیدل یو بلغوا عنا قومنا دا زمون دا حالت زم قوم تورسوا عنا قد لقينا ربنا من مخامخلو اخبر رب سرا ورضي عنا وارضانا الله دمون نمرازي شو امغه خوشاله کو نعمتونو باندې وان قتاده عن انس بن مالك حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهر في صلاه الصبح قنوت نازله وی یوم میاش په مزد سبا يدو على احياء من احياء العرب على ريل وزكوان وصيا وبنو لحيان زاد خلیفته دلته په دې روایت کې خلیفہ لیک زیادت ذکر کړ دي الخلیفۃ من قد مر شیخ البخاری دا خلیفہ د شیخ بخاری حدثنا ابن زريع قال حدثنا سيد قتاده قال حدثنا انس ان اولئك السبعين من الانصار دا اویا انصار قتلوا ببير معونه بس دې د بیر معونه په میدان شهیدان شو دې کې عبارت ختم حدیث ختم قرآنن کتابن دا تفصیل کې دمر کې قال انس فقرأنا فيهم قرآنن ویلو تا کنه استاویلو انس وی چې موږ لسته په بار د دوی کې قرآن اے دی قرآن مراد کتاب دی قرآنن کتابن نو دا قرآن اطلاق په کتاب او د کتاب اطلاق په قرآن او قرآن کې شته کنه نحو پشان د روایت د عبد الاعلى چې کوم مخ کې ذکر شو البته قرآنن ذکر او دلته کې کتابن ذکر دی امام بخاری دا فرق کوي چې زما شیخ عبد الاعلى ابن حماد فقرأنا فيهم قرآنن ویلو او زما شیخ خلیفہ فقرأنا فيهم کتابن ویلو امام بخاری په فرق وشوي د دواړو شيوخ د الفاظ او فرق خود دا مخکې ده